نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها تبوي چې کله به غصه شوه نو څه چل به وسره وکړه په خولې به ورته لاس کېښوه کله داسې هم کړي وره څومره عجیبه پیغمبر کله به وله غوږ داسې ونیوه او دا غوږ به وله مږه او خندل به او کله به وله پوزه ونیوله او پوزه به وله مږله ورته مسکې شو عائشہ صدیقه وای او دا غصه به په سر راتله دا چې به د بلې بند صفت ورته کو ښځې مخکې و چې د بند صفت کې نو ښځې له غصه ورځي که او نبی علیه السلام به زیات تر د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها صفت کو غلیبه شوه اوس به ته وایې چې یاره بعضې خلک وایي یاره ډېره لویه غصه راځي څه وکړمه قابو مونم قابو په څه مونم چل دته ښې نبی علیه السلام فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي درې ځله ووایه او ارزل سره ګس طرف ته لاړ وي غصه ختم که په دې ختمه نه شوه لا حول ولا قوة الا بالله بار بار وایه دې سره به ختمه شي په دې ختمه نه شوه مجلس بدل کا چې کوم ځای هغه ځای پرېږده لاړ شه په ځمکه کښېنه حدیث کې راځي په ځمکه کښېنه اوبه وڅښه اوبه دې سره هم غصه ختمېږي نبي علیه السلام فرمایي ترمذي شریف کې حدیث دی اعوذ بالله سره لا حول ولا قوة الا بالله سره یاد بی په ځمکه کښېنه مجلس بدل کا که ولاړې کښېنه که ناستې ځمکې ته ورسېږه په ځمکه کښېنه یو بوس کا دې سره به دې غصه ختمه شي او که په دې هم نه ختمېدله نو ځان له بخښنه وغواړه وایه خدای ما مبخې او دا چې څوک غصه کوي دا مبخې دا چې څوک را سره لګیا دی دا مبخې چا د وجې نه غصه درځي که نه غصه به دې ختمه شي دا سنت طریقې دي غصه خطرناکه ولې ده د غصې د وجې نه اکثر مرګ وشي غصه راوباسي اکثر مرګ وشي بغض پیدا شي یو بل سره حسد پیدا شي ګوره څونه ګناه کبیرې دي د یو بل غیبت بیا کوي نو د مسلمان صفت دا دی والکاظمین الغیظ الله صفت کوي چې دی به غصه بندی ختمی با والعافین عن الناس او عفو بمقی خلقو تا والله يحب المحسنین او چې څوک د سر زیاتې کوي ښه ورسره کوه ښه به ملامته شي دا علي ابن زین العابدین علي زین العابدین علي ابن حسین دا رضی الله عنه علیه رضی الله عنه دا ډېر نفیس انسان پاک جامع او صفا سوتره وجود او غصناته مو نیاسبینو وینځه وته او باچولې چې وبیا چولې لوټه ته پریوته را د جامو لمساس کی ورله وجود لا غصه شو چې غصه شو هغه وینځه وته د قرآن شریف په یاد وي والکاظمین الغیظ انه کانو خلق صفات دا چې غصه با خوري په دې پوه شو وی قدم ته غصه می بند کړه بس اوین زوی چې اوس خو دې بند کړه رستورانه بدل وادلې ویل عافین عن الناس د نیکانو صفات چې عفو وکړي یو می بخلي معاف میکړه ځه رستم درته سنوي اوین زو ته وی چې والله يحب المحسنين چې څوک چا سره خېګړه کوي الله غ سره مینا کوي وی خدا آزاد شو د خدای پنيزه دا مر سره خېګړه غصه به ختمه سړی به معاف کې رستو به انتقام نه خېګړه وسره کاوه الله پوښو دی پوښا نو چې کوم د ضرورت غصه ده هغه د الله د پاره ده هغه بالکل کولې شي او دا غي مختلفه طریقې دي او چې کوم د ضرورت غصه نه ده هغه کې به گزاره کې غصه بنه کې کور کې اکثر د خاوند او د خځې په منځ کې غصه راځي جګړه راځي او د شیطان لګیا دی پکې کار کوي دا ولې راځي بعضې وخت کې سړی ظلم او زیاتې کوي دا ښځه داسې وین ګڼي لکه د یو وین دی او د یو نوکرې غوندې او سپک ورته ګوري او خپله بهادري پې ښکاره کوي چې ګنې زه خو څوک یمه دنې په کور کې زمرې د بریتو نیولي او چې بار راوځي بیا خاموش بیا لکه د ګیدړ دننه کړي ولې داسې کې ظلم کې په ښځه نو بعضې وخت کې سړی ظلم کوي ظلمونه په ښځو نه کوي او بعضې وخت ښځه هم زیاتې کوي ولې ځکه خاوند له بعضې وخت پسې کار خصي غوسه ورځي نو چې خاوند ته پوټې ښځې ته دویمه یو خبره وکړي نو ښځه مو سره بیا چغې وباسي ښځه بیا جبه چلی داسې به نه کوي خاوند که ښځې ته غوسه وکړله ښځه چپي چپ حضور پاک بی بی فاطمې ته دقه ښودلې بالکل چپ شه خاموش شه دی به دویمه وکړي درېیمه به وکړي ښځه داسې فرض کړي لکه چې د دیوال ته سړی لګیا دی هېڅ هم نشته خبره ختم خو که ته ښځه خاوند جواب ورکوي هغه بیا دویمه خبره کوي دا بیا جواب ورکوي بیا درېیمه خبره کوي دا بیا جواب ورکوي نو اکثر سړی بیا ښځې له طلاق ورکوي د دواړو کور روان شي
نبی علیہ السلام فرمایي وی د دریاب د پاسه شیطان تخت پروت دی او دا واړه شیطانان زی او خپل کارګزاري وتاوري د یو شیطان د ابلیس څخه یو بچینه تاسو کې په ته هم لګلې فلان کی پسې څه دی وکړ وی بابا وی علم پرې خودل چې دا سړی باندې مې خزه طلاق کړه نو دا مشر ابلیس را پاسي او ځان ترا بچی را نږدې کو په دې شی او ټپي نعم انت نعم الولد انت ډېر ښه بچی کار دې کړی دی بیا دا سړی ستوماني په مولا ګرځي او خدام بیا ګرځي په مولیانو او بیا دروغم وای مولا تا یو الفاظ یو شان ویلي او غلط بیانی کوي چې دا طلاق واقع نشي د مولا په فتوا ور طلاق نه ختميږي کوي کې سپې پروت دی او تا مولا ته چې چرګوټې پروت دی ابو شل ورکو باسه ډیر ورکو باسه غصه د الله د پاره او کا دنیا د پاره مکوا غصه جایز او کا او غصه جایز نی بالکل چې غصه ونه کوي او بعضی موقع کې ډېرې فائدې راوځي زموږ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو مجلس کې هغه بلا حاسدین مولیانو کې حاسدین ډېر علماء کې الله دې رحم وکړي خدای یو پټي دا شی په بعضی مولیانو کې وي چې الله خدای خیر امر کې دا نور بعضی مولیانو حسد سره پیدا شي نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سلام دخل کو حسد ډېر زیات او دې کې تقریر کو یو صلی وته پاسه هر قسمه خلک نعمانی نومو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نو ګوره څومره سپک او ښه خبره وته وکړه وی چې خدای کونډي نو په نکاح به ورکه کنه شریعت سوی یاو کله خدای خوخه نو په نکاح ورکول پکار دي وستامور کونډر ما تیرا په نکاح کا څومره سپک خبره اوس قبل سړی وکنه نو کوتک به غشت په دمازیګر به واجب دا خدای به خو بس استاد خو له خبره ده لیکن حضرت امام ابو حنیفه صاحب ته سوی به خبر دي ټیک وکړه تمام اور کونډه ده فعاقله او بالغه ده ته خدای د اجازه نه بغیر مرتاله په نکاح نشم درکول صبر وکړه تقریر ختم کم لال بشم تاسو پته وکړه تر خپل ځان خای تاسو کې نو کله ما د مور تاسو سره خبره جوړېدله بالکل به درته په نکاح کوم صبر یو کغه ونکو سړی چې سنگ لال د مجلس ته روان شو ال تک تک چې پرې ودا سټې مات شو خدای مړ کړ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته چاوي استړي کو سټ سالونه پرې وته سټې مات شو ودا د ابو حنیفه صبر وو دې د ابو حنیفه صبر وو زبون مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه او ځکه تقریر کاو مخالفین خوشتا یو سړی وته وی ای کافرہ ولد زنا لګي په قلار خبرې کاوه چټه ولا راولېګه چې چټه راولېګه کو زما غوندې سړی ته څوک دا وینو غوسه ور دي کنه ور دي نو موږ نه چا سره شو کول الله تعالی سوچتاو لاس با الله ته وچتاو هم مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه چې خط وکړ وې دې کې ماته یو سړی درې خبرې لیکلې دي یو راته کافر ویلې دي زه خو مسلمان یم او کله هغه په ذهن کې بیام ز کافر ما نو تاسو مخکې د کلمې شهادت وېما اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله اوس مسلمان شوم د ټیک فر هغه په ذهن کې خبره ختم او راته ولد زنا ویلې دي چې ته د زناکار زوی پلار د خپل نه دي نو دا شکر دې چې په دې مجلس کې یو دوه باباګان ناشتي چې د ما د مور د نکاح غوان دي زما د پلان مور کې نکاح شوی پلان کې بابا پلان کې بابا غوان دي الکه ټیک تا غوي او ودا خبره ختم شو او درې مراته وای چې په قلار خبره کاوه نو زه خو د چانه حق په قرض نه غواړم چې په قلار غواړم ما نه خو چا پټې نه دي په قلار غواړم زه خو دین خبره کوم امر بالمعروف نهی عن المنکر وعد